لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې تیر شوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې بعضې د علم نه جهالتي او بعضې د خبرې نه وبالي، معنی د قیامت پر ورځ به ستا دپاره وبالي. نننی درس کې زه اکثر دا مسله کومه د اخلاص په دغه باندې چې کوم انسان کې اخلاص پیدا شو گویا الله ته دا بنده ډیر محبوب ترین او د الله دوست وګرځېده. نننی درس کې نبی علیہ السلام فرمایي وي ان یسیر الریاء شرک، په عباداتو معاملاتو کې لږه غوندې ریا کولم شرک دی. نننی حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي معنی خبره چې بوز یو انتهای وګورې نو للهیت پکې راځي. مقصد د خبرې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي په ځان کې اخلاص پیدا کا. هر یو کار چې کې هر څه چې کې معنی ته کمره کې ناستې یا ته آبادې کې او په هغې کې ګلکار ته وی چې روشندان پکې وباسه نو دا نیت په نه کې چې دې کې به تازه هوا راځي. هغه ته به ووایې دا دې دپاره وباسم چې په دې کې به زه د الله نوم اذان اورما. الله وی دام زما دپاره یخه هوا خو به راځي خو لیکن په عباداتو کې ستا آبادې م راغې، نوړی دې خولې ته کوله، چرګان ګډان ته خوره، لذت تا ته میلاویږي او وایه دا نوړی الله دې دپاره ګېډې ته اچوم چې خدایه په دې به ما وجود ته طاقت میلاویږي او په هغې به تا یادوم عبادت پکوم. الله وی خورې به خوراک لذت په میلاویږي او په هره نوړی به درته نیکۍ میلاویږي. زما محترم وجه مین وجه اخلاص ته زما محترمو. نیکي ډیر آسان کار دی خو موږ ځان ته ګرانه کړې ده. په اعمالو کې اصل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی یو صحابي دی نامه صفوان بن امیہ دی. دا داسې صحابي دی چې دا د اسلحې ډیلر دی. د به دا په عربو کې اسلحه به د سپلای کوله لکه اوس د اسلحې ډیلر ته تماچې ټوپکې چې څوک خرڅي هغې ته د اسلحې ډیلر وایي. په دغه زمانه کې صفوان بن امیہ د اسلحې ډیلر دی او یو کافر دی. چا سره چې به اسلحه کمه شوه نو ده به په پیسو په کرایه باندې نیزې او تورې او ډالونه ورکول. وی د یو صحابي له پیسې ورکړې وې، عمیر بن وهب نامه وه رضی الله تعالی عنه، دام کافر و. وی د صفوان بن امیہ وله یو نیزه ورکړې وه او هغه نیزې په سر پسې زهر مږلي و. وی داسې کار وکړه چې دا نیزه په عربو کې یو شخص دی محمد نامه دی صلی الله علیه وسلم مبارک. زه د اسلحې ډیلر موده کې ما دومره تیز باروت اچولی دي چې دا د هغه پیغمبر وجود سره وجنګېږي بس سبا پورې به نه پاتې کېږي. دا اوسره صرف وجنګه وخی پې ما دومره تیز زهر دی نو مقابله کې دله ډیر انعام در کومه. گویا زما د پیغمبر قتل پسې کس را لېږلی دی. اوس خبرې ته توجه کوې د ماما وی دغه کس ته چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پسې نیزه پسې زهر مږلي دي او گویا په پیغمبر پسې جنګي. زما محترمو نبی علیہ السلام ته خو پته لګېده لکه یهودنه یو زنانه وه نبی علیہ السلام له روټۍ کړې وه نو په هغې کې ورته زهر اچولي و. چې زهر یې اچولي و زما پیغمبر چې نوړی خولې ته کړه نو هغې ورته آواز وکړه د الله رسوله ما مخوره ما کې زهر دی. هغې کې مانه پیغمبر ته خو به پته لګېده. یا یو زنانه وه د پیغمبر د مرګې پیسې اغستې وي د کوټې د پاسې ورته غټ پل ایښی و نوری وستې وي روټۍ مې دله کړې ده. نبی علیہ السلام یې د ګیټ خواته ودرو ډډې ورته والې وه. نبی علیہ السلام هغه کور ته ډډه والې وي اورګه زه راوځمه نو دا کوټې ته ختلې وه راغوښتې ډوډۍ له دی او د بره نه پې پل راغورځو. جبریل علیہ السلام ډارک راغې وایي د الله رسوله راځه دا ښځه تا له روټۍ نه کوي وجنې دی. وی هغه نبی علیہ السلام مبارک ډېر خفه شه چې راوستې خو تا زه دعوت له یم او ما قتل کې
خو بیا هم نبی علیہ السلام مبارک وای ما دړنه ماف کړه د هغې مافې په مقابله کې د الله ذات ته وګوره څه قوي ذات دی د الله هغې ښځې ته الله ایمان نصیب کو تپوس ترې وکړه ایمان ولې نصیب شو دی خو د پیغمبر د قتل دپاره میشن جوړو زما رب ورته وفرمایل د دې د ایمان فیصله مه به ولې نه کوله زما د پیغمبر شاه مبارکه د دې د کور پسې لګېدلې وه او زما د پیغمبر شاه چې په چا پسې ولګي وجود چا پسې ولګي هغه باندې ما د جهنم اور حرام کړی دی په مقابله کې ما د دې زړه د ایمان په نور باندې منور کړه ما دا د ما د پیغمبر برکات دي راغلی خو روسته قتل لو خو لیکن چې زما د پیغمبر شاه مبارکه مهر نبوت د هغې کور پسې ولګې د ایمان ورته نصیب شه د ما محترم نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو دغه صحابي دی چې د پیغمبر په مرګ پسې را روان دی لیکن الله ته خو پته ده او پیغمبر ته به ډایرکټ پته ولې نه لګېږي د الله دوست دی نبی علیہ السلام ته پته ولګېده د واقعه ډېره اوږده د مختصر کومه وی هغه خو الله مسلمان که کله چې مکه فتح شوه ډېره اوږده واقعه ده چې ته وخت میلو شي سیرت کې به وایم انشاءالله وی دغه صحابي دی دومره لنډی ده موږ کور کې څه کار دی ها که نه نو صحیح ده خو دا نور خلک تنګ نشي کنه یاره د الله په کور کې چې څوک ناست دي تنګېږي سبحان الله ټول شوق سره سبحان الله ما ته پته ولګېده ما ته مجاهدین ناست دي ماشاءالله الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچي وی دغه صحابي دی چې الله خو دته ایمان نصیب که لیکن کله چې مکه فتح شوه نو دغه صفوان بن امیه تښتېده چې اوس خو مسلمانانو له الله بری ورکړو زما خیر نشته نو دا عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله کم کس چې زه ستا قتل پسې رالیږلی وم هغه معاف کې نه زما ورسره ډېره ښه دوستي ده نبی علیہ السلام مبارک ورته وی ته اوس یادې ما مخکې نه معاف کړی دی زما محترم وی د الله رسوله زم ستا د معافۍ اعلان ورته اورم خو هغه به نه مني ما ته پته ده ستا قتل پسې رالیږلی م یریږي به مقابله کې راله سره که زما د پیغمبر رحم ته وګوره خپل نبوت والا پټکې د سر نه ویستې وي دا ورته وښیه پیغمبر د معافۍ اعلان کړی دی زما محترم دومره رحیم ذات دی د پیغمبر قسم دی وی پټکې نیولې دی هغه به هم ډېر مبارک لاسونه چې نبوت والا پټکې به یې لاس کې نیولې او منډې والې راغې هغه صفوان بن امیه ته وایي زموږ پیغمبر ماف کړی هغه وایي داسې کس ما نه لیدلی چې زه د قتل سازشونه کوم او هغه ماف کړي وایي قسم دی وایي نشاني وښیه وایي دا والا پاک نبوت والا پګړی چې د پیغمبر تاج دی راکړی دی چې ما معاف کړی دی هغه چې دا وکتل راغې د پیغمبر په خپو کې را پرېوته او معافي وغواړه الله مسلمان که د ما محترم نبی اسلام مبارک وي اعمالو کې اخلاص پکار دی ما د الله د رضا دپاره معاف کړی دی زما ورسره څه ذاتیات نشته راشه که تاریخ وګورې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شهید اسلام باندې یادېږي داسې شهید شوی دی یوه زنانه چې هندۍ نامه ده په خپل غلام باندې شهید کړی او داسې نو شهید کړی د نبی علیه السلام مبارک د تره مسله کړې وه مسله عربۍ کې دې ته وایي چې غوږونه هم تې پرې کړي پوزه هم تې پرې کړې وه شونډې هم تې پرې کړې وې ګوتې هم تې پرې کړې وې سترګې تې ایستې وې په منځ یې څیرلې و زما محترمو پړپوس اینې تې رستې وه د هغې نه هار ایستې و او دغې زنانه په غاړه کې اچولې و دا اینه باندې وله چکونه او په زړه باندې وله چکونه ناست وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې خپل تره ولیدل نو په ژړا شو چې تره ته خو د اسلام ډېر مظلوم انسان او خپلې چاچي سره وعده کړې وه ورته ویې ګورې وینه وینې د لیدو په حالت کې نه دی د لیدو په حالت کې به یو انسان څنګه چې یو انسان شهید شي ته ترې غوږونه هم پرې کړې دا پوز هم ترې پرې کړې شونډې هم ترې پرې کړې سترګې هم ترې وباسې پوز هم ترې قطع کړې لاسونه هم ترې پرې کړې مسله وله وکړې دا څه کې په دې خوا نه سړېږي په دا منځ یې وڅېرې اینه و پړپوس ترې راوباسې پوټي پوټي کې هار ترې جوړ کړې او مرۍ ته دې اچولي داسې زنانه وه او زړه یې ونه راغښتې و ناسته و ورسره لاس سره خوا کې چکونه یې پرې لګول زما محترم او دا سړی د نبی علیه السلام ورسره درې رشتې وي یو د نبی علیه السلام تره مو یو د نبی علیه السلام دوسته مو یو د نبی علیه السلام رضاعي رورې مو د یو وینځې پی نبی علیه السلام څکلي و دم ورسره څکلي و درې رشتې وي ورسره د نبی علیه السلام نبی علیه السلام ورته ناستې جاړي زما پیغمبر ورته جاړي ډېر ظلم د سره وشه
او خبره کوم زما محترمو که زمونږ چا خپل قتل که بیا خو زه پرېږدم نه که نه او قتل کړی د شهید کړی دی او دا کومه معامله ورسره کړې ده وایي دغه زنانه چې را مخامخ شوه نبی علیه السلام مبارک ته وایي زه ایمان راوړم نبی علیه السلام ورته وایي چې ایمان دې راوړم ما محمد معاف کړی ده الله د لپاره زار دپاره ده دا ډیر قوي ایمان غواړي خو نبی علیه السلام ورته مخکو ته مې مه راځه زما مخ ته مه راځه ما خو معاف کړی زما د سره ذاتیات نشته اگر که تا زما تر قتل کړی دی شهید کړی دی او په مړونې دې ونه بې حرمتي بې عزتي کړې ده بیا ما د الله د رضا دپاره مال کړی داسې ایمان والا ما ته وښیه ما محترم دا اخلاص نه دی نو نور څه دی پیغمبر څه دپاره راغلی دنیا ته دې دپاره چې موته د قبر د عذاب نه بچ کي موته د جهنم د اور نه بچ کي زما محترمو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي نبی علیه السلام مبارک چې به د شپې پاسېده ودرېده جړل به داسې به جړل چې د سینې به غرنګار کو او چې کله به د مونځ وخت راغی زه به ورته مخامخ شم ما ورته د الله رسول عایشه یم ما ته به وایي عایشه څوک ده ما ورته د الله رسول ستا ښځه زما ښځه څوک ده د الله رسول د ابوبکر لور یم ابوبکر څوک دی وایي زه به ویرېدم ما وایي د نبي اسلام کیفیت بدل دی د نبي اسلام دا حال د چا دپاره د ما محترمو او چې جړل به دا به وي اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي الله زما د قوم ته هدایت وکړه اللهم اهد قومي الله زما قوم ته هدایت وکړه فانهم لا يعلمون الله دې نه پوهېږي الله دې زه ووالم ته به پیغمبر له د قیامت پر څه جواب ورکړې چې یاره زما خو بچي راشه د پیغمبر هم بچي وفات شوي دي ته پیغمبر له د قیامت پر څه جواب ورکړې پیغمبر به وایي زما هم بچي ته به ووایې چې زه سپین ګیری یم کمزور یم پیغمبر به وایي زه هم کمزور یم ته به وایې ربه ما خو څه هم نه دي کړی پیغمبر به وایي ستا دپاره خو ما په طایف کې کاڼي خوړلي دي زه زخمي شوی یم زما د وجود نه وینه بهېدلې ده دا څه کې زما غاښونه په احد کې شهیدان شوي دي زما تره قتل شوی دی ته به څه جواب ورکړې د قیامت پر ورځ چې ما څه کړي دي راشه وکړه مړه چې څه کې وکړه بس مونږ خو د دین نه ګپ جوړ کړی دی مونږ ته خو دین کا راشه د پیغمبر تاریخ وګوره او اخلاص وګوره زه خو په دکلاوه کې ګرځم چې ما ته به څوک ښه سړی ووایي زه خو دې کې ګرځم نو په دې به څه وشي هیڅ به ونه شي خو خدای ته به ذلیله شي بس دا یو خبره کوم ځان کې اخلاص پیدا کا بار بار ویم اخلاص پیدا کا بندګانو ته دې ذلیله شي خو الله وایي چې زما په ځای کې دی بره ما سره دې ځای جوړ کړه الله ته معظم شوې الله ته مقدم شوې الله وایي په دې ټول مخلوق کې به دې منور کړم زما محترم زه خو په دې پسې ګرځم چې مخلوق ته به څنګه ښه شمه مخلوق ته به خپل اعمال څنګه وښیم نبي علیه السلام مبارک وفرمایل ان یسیر الریاء شرک معمولي غوندې په اعمالو کې معمولي غوندې ریا هم شرک ده ځکه بنده پیدا کړی خو ما رزق خو زه در کوم بچي زه در کوم ښځه دله زه در کومه هلکه کور بنګلا بینک بیلنس زه در کوم او ته خلکو ته اعمال ښې ته بندګانو ته ښې یاره جي پلانکي خان دا کار وکړو ډنګري خان دا کار پرېږده خان دغه خان هم زما د ذات محتاج دی زما رب قرآن کې وفرمایل والله الغني وانتم الفقراء څومره چې خانان تا ته ښکاري الله وایي دا ټول ما ته بربنډ او غریبانان دي زما محترم ته به خانانو ته څه ځان وښې الله ته ځان ښکاره کا الله تا ته د ستا د رضا دپاره لګېږم اعمالو کې للهیت پیدا کا و چې ستا په اعمالو کې د الله رضا دا یو ټکې پیدا شو د دې زمانې غوث ولی قطب او بزرگ ستانه نه وینم الله دې په موږ کې اخلاص پیدا کړي حدیث ته وکړي ان یسیر الریاء بشکل لږ ریا شرک دا شرک دی صدق الله العظیم ډېر لګي امین الحمدلله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت وګوري الله سپینګیری پکې ناسي خدای عمر کې برکت واچي ماشومان ناسي خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي کم نوجوانان دي د کلی خصوصا خدایاتي نیک عمل کې الله د خپل ځان سره په وابسته کې الله زمونږ ګناهونو باندې خدای د عفو قلم راخ کې الله د هر قسم ګناهونو نم خدای اوساته د هر قسم پلیتونو خدای اوساته الله د حاضر مجمع پر رزق کې خدای برکت واچي کاروبارونو کې خدای برکت واچي څوک قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساته قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کې څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې
الله زموږ یو ملګري د قاري صاحب څه مسله ده الله مسله په خپل داسې قدرت باندې خدای ختمه کړي الله کوم سپیچ ورپسې لګېدلي خدای په خپله توره باندې ووایي الله چاته څه قسم مشکلات دي الله د خپل در نه پوره کړي الله مشکلات یې خدای په خپل داسې قدرت باندې ختم کړي په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي حاضره مجمع د دې کتاب په برکت باندې د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو جنگ جګړو بغضونو نفرتونو نه خدای وساتې او په وخته ځن کې د نم دا کلمې په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله